شیخ سعدی رحمت الله علیه لیکلی دی چې د نبی علی السلام په زمانه کې مدینه ته یو حکیم راغی او هغه حکیم یو بادشاہ را لېږلو د دې دپاره را لېږلو چې دا به د نبی علی السلام د صحابو علاج کوي، دوی نیکان خلق دي، نو دا حکیم به علاج کوي او دته به ثواب ملاوي. نو هغه حکیم په مدینه کې ډېر وخت تیر کو، خو هغه له څوک مریض رانغی چې زه بیمار یم. نن سبا خدا سے حالات دي چې په ډاکټرانو باندې وار نه مونږ کی چې ډاکټر لذي نو 2-3 ورځې باغ کې به نمبر علي او بیا چې لاړ شي نو په غنټو بناس او په هغه وخت کې ډاکټران نو د هغه وخت ډاکټران هغه حکیمانو. نو حکیم له څوک نه رات لاغ ډېر اریان شو چې زما دومره موده وشو دلته ناس یم او څوک را لا بالکل علاج نه ناراضي. هغه نبی علی السلام لراغي، اې د الله رسوله زور اغلی یما د صحابو د خدمت د پاره او ډیر ماهر حکیم یما. نو دلته زور اغلی ما وی کستا صحابه بیماریږي نو زه به دا غوي علاج کوم، خو مال په دې دونه زمانه کې څوک مریض رانغی. نو نبی علی السلام ته فرمایل چې زما د صحابه یو عادت دی، هغه عادت دا دی چې سو پوری دوی وږي شوي نه نو خوراک نه کوي، اولاد د دوی لوګه لا باقی چې دوی د خوراک نه بس کی. اول خو چې کله وږي شوي نه نو خوراک نه کوي. نن سبا خو زمونږ ترتیب ډېر زیات خراب شوی دی چې سحر را پاسو بیا چی بیا پکې خلک په ساختي کې وریجې ګرمي کې هغه پسې وخوري، بیا پسې ماښام بیا ډوډۍ وخوري، غرمه پسې بیا ډوډۍ وخوري، ماسپښین چی شي او چې کم خلک لګدي سي نور په خوراک مې نه جو هغوی پکې مازیګر سموسې وخوري او ماښام بیا روټۍ وخوري، بیا چې ماښام ماسخوتنو د کېږي بیا پسې چی وسکي. نو نبی علیہ السلام ته فرمایل چې زما د صحابه دا عادت دی چې دوی سم وږي شوي نه نو ډوډۍ نه خوري. او بل عادت دا دی چې دوی کله ډوډۍ ته کینی نو دوی وږي او ډوډۍ بس کی. ناغه حکیم خپل سامان په بیگ کې واچو، هغه ته د الله رسول زلاړه چې د کم سړی داسې عادت نه هغه چرته نشي بیماری دی چې هغه خوراک په لوګه باندې کوي او چې لالوګي باقی او د خوراک نه بس کینو دا خلک بیماری دي نشي. نن کا سوچ وګي جو هر سړی د بلډ پریشر بیمار دی، د معدې بیمار دی، داغي وجه څه ده؟ داغي وجه دا ده چې مون خوراک به دې طریقه باندې کوو چې نبی علی شریعت د هر څه طریقه خولې ده. زمون په ذهن کې صرف دا ده چې شریعت صرف چې دینو د مونږ طریقه خولې ده، نه، نبی علی السلام د خوراک طریقه هم خولې ده چې خوراک بسنګ کې. نبی علی السلام فرمایي چې خوراک کې نو په دې دریو غوتو باندې خوراک کوه، چې خوراک وکي د خپل مخ نه خورا، په خیل اس باندې خورا، چې خوري بسم الله وایا، په اخر کې الحمدلله وایا، په دې غوتو پوری چې کم رزق باقی پاتې شي هغه بیا وسټه چې په دې کې به برکتی را نشي، د لاس نه دی نوړې ارتا وشي هغه نوړې راواله پاکه کا او بیا اخرى. نبی علی السلام د خوراک طریقه خولې ده دغه شان چې خوري نو خیچه قوا هغه مونږ چې دینو دا غاخونو هغه کار د سن اخلو د مېدین اخلو، بس مونږ چې دی خوراک کو زیات نه زیات عموما چې خلک خوراک کوي جو په 10 منټه کې ارسه ختم کړي. حالانکه کم از کم د نبی علی السلام د تعلیماتو مطابق دومره پکار دی په دې خلک کې 32 غاخونه دي، نو پکار د چې یو نهونه سړی کم از کم 32 پیری وچخه. او زموږ سره خو دومره ټیم نشته، مونږ خوراک هم ډیر کوو، دام کوشش ومي چې بس په 10 منټه کې خوراک وکړو هر سم ختم کړي. نو چې په دې طریقه باندې څوک خوراک کوي هغه نه بیماریږي. نو کافران خو چونکې د دین تابع نه دي دا غوي خپل طریقه ده، نو الله تعالی فرمایي کافران داسې خوراک کوي لکه ساروي چې خوراک کوي.